نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمرې اراده فرمایله او بیت الله شریف زیارت له او طواف له د عمرې ادایګي له روان شو، څوارلس تقریبا صحابه کرام هم ورسره وو. دی چې تشریف وروړو حدیبیه مقام ته ورسېدل، د مکې مکرمې خلکو ته مشرکینو ته پته ولګېده چې داسې هغوی خو تشریف وروړي را روان دي او 1400 ورسره ملګري هم دي. په کافر باندې اسم الله رب العزت د مؤمن د مسلمان روب اچولی وي، څه خو په دې باندې روب رااله او څه پکې کینه و بغض او څه افواګان هم پیلاوي. دغه وخت چې کومه میډیا واغیم پکې به دروغ رښتیا خبرې شامل کړي، ټول متاثر وي چې څومره ناس یو د میډیا نه ول متاثر یو دروغ رښتیا نه. خیر مشرکین خپل وخت رو لګلو، خبره وروړه چې تاسو نشي داخله د مکه مکرمه ته، بیت الله شریف ته نشي راتلی. حالانکه دا داوود غي غلطه پدې و چې کته سو د مکه مکرمه باشندگان یې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ذات مبارک ورسره اکثریت کم صحابه کرام راغلي هغه مکه مکرمه باشندگان قریشو، نو دا غیم حق ودلته کې دراتلو. مذاکرات خبرې چې کم ځکله صلحنامه لیکل کېده، خبرې لیکل کېده، ظاهر الفریقین د طرفه به نومم لیکل کېږي، دستخط هم کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې د مسلمانانو د طرفه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرفه به صلحنامه د پاسه محمد رسول الله وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي محمد رسول الله. مشرکین وفد او داغي مشر چې هغه را پاسې دو چې نه محمد رسول الله خو نه لیکي، محمد بن عبد الله باندې کې مفتاس محمد بن عبد الله باندې پیژنو. که په محمد رسول الله باندې موږ تاسو سره راضي شو نو بیا خو زموږ اساسو منځ کې چې دا کومه جګړه روانه ده بس ختم شو. مونږ خو محمد رسول الله باندې تاسو سره خبره ده، په الله باندې نه ده خبره. د دین پکې د مشرکین مکم پکې د منځ د محمد رسول الله وسل غوښتل، اگر څنګه چې يهوديانو، عیسایانو، هندوانو د مختلف تنظیمونو او انجیوګان راغلي دي انټرفیت هارمونی بین المذاهب هماهنګ چې ټول مذهبونه نعوذ بالله یو رنګ دي یو شی. یعنی دې مسله خبره کوي چې کوم هغه وخت مشرکینو مکه کړی و چې محمد رسول الله په پکې نه لیکي، دیم و یو چې تاسو ته نه اسلام نه محمد رسول الله باسي بل بیا تاسو سره راضي او الله رب العزت فرمایي چې ما داس اسلام نه دی راغلی چې هغه کې محمد رسول الله نه
اسلام خو باغی چې هغه محمد رسول الله بیان کړی محمد رسول الله په پکې صلی الله علیه وسلم دا اسلام خو نشته نو الله رب العزت بعض روایتو کې راځي چې الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې خیر د محمد بن عبد الله ولیکي او بعض مشهور روایت دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل او فرمایل چې حضرت علی سیب ته چې محمد بن عبد الله ولیکي وصلته کې خبره د وابستګی ده خبره د ایمان ده که زمو استاد نعوذ بالله مونږ غونته کې کما کلچر زب بم فکر خراکاګلی و او بسل د بم پیویلو یاره پیغمبر سے فرمایلی ده خبره د ایمان د علی سیب رضی الله تعالی عنہ د علم سمندر د هغه په خبره پیږي چې څنګه په خپل لاس باندې دا کټم ما خو دا تصدیق کړی چې دا محمد رسول الله دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه شو ته دی کوم ځای کې دی لیکلی دی دا ما ته خیا غزي او هغه ځای کې په خپل دا میټاو خدا جمله الله رب العزت ته دومره خوښه شو د محمد رسول الله چې ټیک دا یو څو خلک دی نه مني ته خو یې زی په سوره فتح کې راولم تر قیامت پورې به دا جمله وي دا محمد رسول الله دا به تر قیامت پورې خلک به لکونه کروڑونه خلک به وي عربونه خلک به وي ما ستا تصدیق پدې کې وکړو ما ستا تصدیق پدې خبره کې وکړو د انسان د تصدیق د الله رب العزت تصدیق ډیر خره بیا مخکې والذین معه الشداء ولا الكفار ی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې دا ملګری دي نو شدت باندې مختلف معنی راغلي دي شدت کول په کافر باندې سختی ور سره کول خو یو معنا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ډیر عجیبه پاغي چې غور فکر سریو کی هغه فرمای یہ صحابہ کرام جو ہے یہ زوراور ہے کافر پر یہ کافر پر زوراور ہے دا ډیر وسیع معنی لري زوراور چی زوراور مونږه غکستو چې دی په یو سیستم د چانه نه متاثر کی نه دی په قوت کې متاثر کیږي نه دی په اسلحه باندې چانه متاثر کیږي نه دی د چا په خبرو باندې متاثر کیږي نه دی د چا په ټکنالوژي باندې متاثر کیږي نه دی د چا د تهذیب نه متاثر کیږي نه چې د چا د روایت نه متاثر کیږي نه د چې چا رسم او رواج نه متاثر کیږي دا ټول خبره د مخ کې هیڅ هم د خبره په زور اوري دا زور اوري او دا زور ورته از د کول وابستګي غواړي دا زور ورته وابستګي غواړي چې زه د پیپسي نه متاثر یم زه د سټینګ نه متاثر یم دا د مرګري په لار را روانه مفتی صاحب د خپل مدرسو عجیبه عجیبه خبرې کیسې واقعیات بیان کړي عام ذهن کې الله رب العزت د آیات واچول چې زه خو د پیپسي نه متاثر یم د سټینګ نه متاثر یم د ډیل نه متاثر یم یعنی د کافر د هر یو شي نه متاثر یم او دوام د مسلمانانو یعنی زورور نه یم په ایمان کې چې زورور شنو بیا به دې څه نه متاثر کی بخپل ځان غوړو که چې زورور نه زورورتیا دا وابستګی ده الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم او اسلام سره وابستګی ده چې موتانه پاتې ده موتانه پاتې ده ګینې زو ته دا څه شی دی دا پیپسي څه شی دی او بری ته دومره لاندې لاړې چې د يهودي لپاره تاسو لګیاي کار کې د دې عیسائی لپاره ته لګیاي کار کې ته هغه لمعیشت مضبوطه یعنی زه دومره کمزورې شوم او صحابه کرام بارکه سي الله چې دا زور ور دي په کافر باندې دا سری دا زور ور دي په کافر باندې
ما درته زورور ویل چې دا څنګه زورور دي دا صرف په ایمان باندې زورور نه دي چې دا به صرف جنگ راوغږي تورې او په دې کې زورور نه ما تاسو ته ویل دا د کافر په تهذیب زورور دي دا د کافر په نسل د کافر په معیشت د کافر په رسم و رواج د کافر په تهذیب د کافر په تمدن په هر څه زورور دي دا غي نه متاثر نه دي دا وابستګي چې دا د صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا د صحابه کرامو وابستګي چې دا د الله رب العزت سره دا وابستګي په 5 درجو کې ده 5مه درجه به نه بیانوم څلور باندې مختصر خبره کوم او واپس زورور لازم چې دا زورور دي کوم وجه نشوي هغه کومه خبره ده چې دا زورور دي چې الله رب العزت ورته زورور ویلي دي نو دي زورور کنه ما تا خو به منو هغه کار خبره کارنامې داسې دي چې زورور دي خو چې الله رب العزت ورته اعلان وکړي چې دا زورور دي نو بس بیا واقعي زورور دي آیو ټکی دی زه هغه له برازم آیو مقام دی چې هغه کې صحابي ولاړ دي موږ تصوف خانقاګان او دا خبرې کوو چې خواري مهنت وکړو چې محبت حاصل شي د الله او د الله رسول محبت دا ټول نه ولنه درجه چې تاسو په خدمت کې زار ارزو کوم دا وابستګي ذکر اسکار مرګري راشي شروع کی صدا الله رب العزت یاد دهان ورته حاصل شي خیال داوی چې ګنې بسر سو او شو بس ټیک ټاک شو د دې دهان خدا ډېر حاصل شوی دی خو چې کله د مجلس نه لاړ شو سومیش لري شي دهان ارس ختم شي دا د محبت تاثیر دی هغه شی ختم شو لاړو ختم شو پتم نشته دی محبوب ته دغه لګیاره محبتونه کوي او محبوب ته پتم نشته چې دا اطلاع شته نشته دغه طرفه څه خبره نشته پدې کې محبت خو چې کوم سړی پدې کې لګزان مضبوط یو نور مخ کې لار شي دا عاشق دی دا عاشق دی دینه لګبره لاړو او د دوز دهان پوخ دی خو ضروری نه ده چې د معشوق د طرفه دیم ویلې شي چې او دا زما عاشق خبره پکې واضحه نه ده دې کوم چې سړی ته کیو کې مخ کې لار شي قوت همت دې در سړي ودا مجنون دی جنون درجه ته نه نوت په جنون کې څه شي چې د خپل ځانم هي شي محبوب هم ته نه هیر دی محبوب لیلا بارک به مجنون سوي خپل ځان ته نه هیر او چا ورته لیلا دې کومه لیلا خو زه د همت خبره دغه تر دې چې پورې لاړو چې بس اوس خپل ځان مې هیر دی خپل ځان مې راته پته نشته جنون کې نه محبوب هم راته پته نشته هغه بس اوس بس هر څه ختم دي بچ پته نشته سړي سندي خو دلته کې هم یو ابهام شته چې آیا د چا د پاره زه مجنون شم جنون کې هغه د طرفه ماته څه اطلاع شته مو کنه هغه زما د ارس قبول کړم دیو کنه دام پته نه لګي د دینه مخکې څلورمه درجه ده الته کې خبره چې راشي نو بیا د دواړو طرفونو خبره معاملې درسته شي رضی الله عنهم ورضوا عنه دی دا الله نه راضي دی او الله د دین راضي اوس دواړو ته پته ده د جنون نمبر کر صحابه کرام چې دي دغه همت او قوت پاغه ځای باندې دي چې دلته کې د جنون نمخ چې کله دا درجه حاصله شي خپل ځان خپل هر څه هیر شي بیا دې خبره تکتل کېږي چې الله رب العزت د الله رسول دا زمات صبر سری مقصد دی او آیا د الله او د الله رسول او دغه خبره باندې به حرف راځي او بیا به ژوند دی پاتې کېږم دا هغه مقام دی
دې ته وایي مقام غیرت د هغې نه مخکې ځي. دا د صحابه کرامو چې دا د جنون د پاسه یو د محبت درجه ده چې څه ته مقام غیرت وایي، دا هلته حاصلېږي. دا مقام غیرت و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد په میدان کې یوازې ولاړ دی چې ټول افسد تربیتر شو. دا مقام غیرت دی چې د حنین په میدان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې ولاړ دی ټول په زرګونو ارشد تربیت. دا مقام غیرت دی چې ابوبکر صدیق یوازې ولاړ دی، روم تم فوجیان روان دي، حسین کذاب خلاف هم روان دي، د منکرین زکات خلاف هم روان دي چې ټول حیران دي او دا یو کس ولاړ دی مقام غیرت دی چې زه به یوازې ځم. دا مقام غیرت دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کیسر او کسرا روم او فارس ته ولاړ دی او درېږي لګیا. دا مقام غیرت دی چې علي صاحب رضی الله تعالی عنہ د خارجینو خلاف ولاړ دی، یوازې ولاړ دی جنگي. دا مقام غیرت دی چې محمود غزنوي صاحب رحمت الله علیه په سومنات باندې لګیا دی او ولس حملې کوي لګیا. دا مقام غیرت دی. دا مقام غیرت دی چې شهابالدین غوري صاحب په ډیلی کې خپله د اسلام جنډه ودروله. دا مقام غیرت. دا مقام غیرت دی چې مولا عمر صاحب راپاسېدو او تمام نیټو امریکې ته په یوازې باندې ودرېدو او هغې حل او عشر تاسو ولیدلو. دا مقام غیرت دی. دا مقام غیرت دی. دا مقام غیرت دی چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ یوازې ودرېدلو، خپل خاندان یې ودرولو او د یزیدیانو د زرګونو فوج خلاف ودرېدلو، خپل ځان یې قربان کو، ټول خاندان یې قربان کو. دا مقام غیرت و. یو شخصیت ورا پاسېدلی دی او هغه کار یې وکړو چې تر قیامته پورې نظامي حکومت درستولو لپاره مسلمانانو ته یو لایحه عمل پرېښودلو. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. علامہ اقبال سے فرمائی چې د دنیا په هلو ځلو کې او په محنتونو خوارو کې غیرت هغه یو څیز او مقام دی چې د دارا د پرشین امپایر د سلطنتي فارس د کیسر و کسرا ابا و اجداد کې دارا یو بادشاه تیر شوی دی. ډېر زورور د هغه نه بعد دا سلطنت مضبوط شوی دی او غټ تاج یې جوړ کړو. د هغه نه را روانو او تر کسرا پرویز پورې را رسېدلو. دا د سوونو کالو سلطنت را روانو. الله رب العزت پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. هغه د غیرت نه ډک مقام غیرت باندې ولاړ صحابه کرامو هغه تاج د هغې په سر الله رب العزت کېښودو. زما وروڼو، زه ورته لګیا یو د یو مشروب نه، د یو معمولي څیز نه، د هغې نه زه ورته وروستو کېدی نه شو. دا د یهودي څیز دی، دا د قادیاني څیز دی، دا د شیعه څیز دی، دا د هندو څیز دی. نه راته ضرورت شته، نه مې ورسره صحت ښه کېږي، نه مې ورسره څه په دنیا کې وجاهت ښه کېږي، هېڅ څه فایده راله نه راکوي او ورپسې نښته یم ځکه چې غیرت راکې نشته. یعنې څه ضرورت دی؟ زه سهار دا مطلب اعلان کول دي که نه چې غیرت نه کوم، خو بس د غیرت مخالف ټکي څه دي؟ ټول پښتانه ناسې دلتوب دی، نو نور څه دي؟ د امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ او د هغه د خاندان قرباني دا زمونږ دپاره د غیرت یو نشان او علم او یو جنډه ده چې صحابه کرامو دا خوبي ده
چې الله رب العزت ورته چې دا په کافرو باندې زورور دي دا د دې مقام غیرت د وجه نه زورور دي چې دا مقام غیرت دي ته حاصل شي دا محبت او عشق او جنون دا د دې په خېټه کې بلبلي دي د مقام غیرت په خېټه کې د مقام غیرت په خېټه کې دا یو وړي وړي بلبلي دي الله رب العزت دې عمل توفیق راکړي همدغه یزیدیانو چې د امام سے سر مبارک په نیزه کې اوچت کو یم دی یزیدیانو دا اعلان کو چې مونږ لاندې ولاړ یو دا سر اوس هم د غیرت د وجې نه اوچت ولاړ دی اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین